منیر شاګر کته په حق باندې وراشه کنه یو کس سره ته مناظره وکړه لږ غونته وسره کینه چې د خپل علم زور دی معلوم شي چې ته څومره اوبو کې. مفتی منیر شاګر چې کله هم شروع کوي نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې تنقید کوي، کله چې هم د شروع کوي نو د علماء کرام باندې تنقید کوي، کله هم چې کوم د کیمرې ته کینی او مایک ځان ته لګي یا خلکو ته چې کوم د مخاطب کیږي نو د هغه اسلام ټارګټ وي. ګوره سړی په یو خبره تنقید وکي، په یو دوه خبرو تنقید وکي، یو دریو باندې تنقید وکي، د خلکو په ذهن کې دا خبره راځي چې کې دې شي په دې مسایلو کې سنا چې کوم د ضعیفوالي وي یا چې کوم د کمزورۍ پکې وي، او چې کوم د تر لګي او روزانه په بنیاد سره چې کوم د تسنا سم مسله باندې تنقید کې نو بیا دا ټول خلک دا ستا باره کې به دا سوچ کوي چې د چې کوم د دماغي توازن چې کوم دی دا ټیک نه دی. لکه کته ځان ته په حق باندې وې نو تعالی چې کوم د مفتی ندیم صاحب څومره چیلنج درکړي، مفتی ګوهر علي شاه صاحب هم د چې کوم د دنیا بار ویل چې راځه ما سره کېنه. ګوره کته دا خبره کوي چې تراویح نشته دی او تراویح چې کوم د نفل دي دا سنت مؤکده نه دي او ته ما سره دلیل دی، ته وایې چې کوم د منځونه دا د معراج په شپه مؤمنانو ته چې کوم د په تحفه کې نه دي میلاو شوي، ته په دا په دلیل سره ثابتې، ته چې کوم دی څومره ذکرونه چې کوم دی کېږي نو دا چې کوم دی د سپیده نشته دی او دا ته په دلیل سره ثابتې نو کوم دی دلیل ووایه که نه. ته خو چې کوم دی کیمرې باندې ته کېنه یو پسې پیشاړې بل پسې پیشاړې ته کېنه، ته خو دلیل ووایه که نه. ګوره مفتی ندیم صاحب تعالی چې کوم دی څومره چیلنج درکړي چې ته ما سره کېنه افهام تفهیم مجلس که ته مناظره نه کې او ته دې خبره نه یارېږي دا کلیپ ما ستا په خپله اورېدلی چې ته وایې چې د مفتی ندیم صاحب خلاصه منه د هغه چې کوم دی بدتمیزي کوي نو تعالی مفتی ندیم صاحب دا خبره هم ختمه کړه که ته ما ته کنزل کې زه به تا ته خاندم، زه به تا ته څه نه یم، که ته ما ته هر قسمه خبره کوې چې ته څنګه وې، که ته کنزل کې ته ماله ټک راکړې، ته ما ته ستغه سپور ووایې زه تا ته څه نه یم، ته صرف ما سره کښېنه. لکه چې یو کس په حق باندې نو هغه ولې تښتي، لکه زه د عوامو په ذهن کې دا خبر راولم چې یو کس په حق باندې یو کس وایي ما سره دلیل دی، یو کس وایي زه د دلیل په بنیاد خبره کوم نو هغه ولې رستو کېږي، هغه ولې تښتي، هغه ولې چې کوم دی میدان ته نه راځي. مونږ هم دا وایو چې ټول مخلوق ته په شک کې اچولی دی نو راشه کېنه یو ملا سره کېنه کنده ته چې ته پې تنقید کوې بار بار او ته دلیل ورسره نشته او دا د ځانه خبرې کوي نو اومقه خلک تا ته چیلنج درکوي، اومقه خلک تا ته بار بار وایي چې راشه ما سره کېنه، ما سره خبره وکړه، ته ورسره نه کېنې. لکه که ته وایې چې دا ټولې خبرې د مولا د ځان نه سازي کړي دي نو همدې مولا سره ته ولې نه کېنې چې مولا ته د بار بار وایي چې ما سره کېنه. که ته په حق باندې اب هم ښکاره شي او که ته په باطله باندې اب هم ښکاره شي، دا ټول قوم دا ټول مسلمانان دا تا چې څومره په شش و پنج کې اچولي دي دا ټول به پوه شي چې حق څوک دی او باطل څوک دی. اوس چې کوم دی ته کمره کې ناست یو کیمره ته لګېدل دی او ښه مزېدار اوریجنل مایکونه دې اغوستي دي او هغه تا ته لګېدلي او تا ته مزېداره کیمره لګېدل دی او تا نه ریکارډینګ کېږي او ښه غټه مکتبه دې ده او د هغه ځای ته لګې خبرې کوې خو رامیدان ته شه که نه. چېرته یو ملا سره خو کېنه تا ته خو شهید ادریس هم دا خبره کړې وه چې یا ته راشه یا به زه درشم یو پیاله چای به مو وڅښو او کې به نو چې ستا څه اشکال یا به درله زه حل کړم که زما څه اشکال یا به راله ته حل کړې د هغې ته هم تیار نه یې. مفتی ندیم صاحب درته بار بار وایي بار بار دا خو ورته خوله ستړې شوه چې ته ما سره کښېنه، ته ما سره کښېنه، ته ورسره نه کښېنې. نو اوس موږ د پته څنګه لګي؟ سمپل خبره زه تاسو عوام ورته کوم. ګوره که ما کې یو غلطي که نه نو زه به شاته کېږم او که ما کې غلطي نه او زه د دلیل په بنیاد خبره کوم نو زه به خلکو له سترګو کې سترګې ور اچوم او که نه ما کې غلا وي زه رستو کېږم به، که ما کې غلا وي زه به چا سره کېنم نه، چا سره مخامخ کېږم نه، او که زه په حق باندې یم زه به هر چا ته یم چې راشه یا زه دغلته درځم یا ته دلته راشه چې کینو او په دې خبره بحث وکړو، په دې خبره بحث وکړو، په دې خبره بحث وکړو چې د دنیا خلکو ته معلومه شي چې په حق ته که په حق ځیم. که منیر شاګر دومره په حق باندې ته یې خو رامیدان ته شه کېنه که نه. منیر شاګر که ته په حق باندې وراشه که نه یو کس سره ته مناظره وکړه لږ غونته ورسره کېنه چې د خپل علم زور دې معلوم شي چې ته څومره اوبو کې، ته څومره په دلیل خبره کې، هغه ټول به معلوم شي. خلک ته چې کوم دی په شش و پنج کې اچول دي خلک دې په شک کې مبتلا کړي دي خو د شک خبره په دې کې هېڅ هم نه ده. هر څه چې کوم دی صفه واضحه دی. که دی په حق باندې د دې راشي مناظرې ته کېني په کومو خبرو کې چې د اشکال وي هغه به وله مونږ حل کړو، زموږ مشران یې وله حل کړي به ني ورسره، او که نه د ده پکې اشکال نه او همداسې چې کوم دی په هر څیز باندې رد کوي نو دا بیا چې کوم دی د ده ذهني توازن ټیک نه دی، د ده خبرې اورېدل چې کوم دی هغه چې فضول ځان له وقت ضایع کول دي. نور زه تاسو دا نه یم چې مې اورئ، ښه ټیټ یې اورئ، د ده خبرې ښه مزېدارې اورئ
او بیا چې کوم دی په خپل هم په لږ سوچ کوئ چې یو کس بار بار تنقید کوي، بار بار چې کوم دی حدیث مبارکه چې کوم دی هغه نشانه سازي، او بار بار چې کوم دی علما چې کوم دی نشانه سازي، او بیا وایي چې زه علما سره کینم هم نه، په دې سره مناظره هم نه کوم. نو تاسو وایئ چې حق باندې څوک دی، په چا کې چې غلی یا به رستو تقدي، او څوک چې په حق یې نه به ورته بار بار وایي چې مړه راشه لږ غونته کې ته ما سره مخامخ شه، لږ غونته کې یو افهام تفهیم مجلس به وکړو، هغه ورسره نه کوي. غلطي اوس په خپله باندې تاسو تلاش کوئ. والسلام.